بسم الله الرحمن الرحیم. دې قسم په خدای چې رب العالمین په جړه خوشحالي خلک کوئی ما ته ټینشن نه، ما ته پریشانی ده، ما ته مصیبت ده، ما ته تکلیف، هر سړی پکې مبتلا او دا ایمان دی چې دا هر څه خدای ختموي. دا تکلیفونه دا مصیبتونه بې د الله نه بل څوک نشي ختم. دا قیمتي شپې دي نو الله ته به جاړو زاري به کوو د خدای پاک امت مسلمه معاف کړي لاول خدا وسات زموږ حرمین بند شوي دي، مکه مکرمه بند ده، طوافونه بند دي، مدینه منورې ته د رسول الله مبارک سلام بند دی. مبارک پیغمبر به په خپل قبر کې څونه خفه هغه ته خو درود شریف رسي، هغه ته خو فرشتې مقرر دي درود شریف سلام ورته رسوي. مخامخ ودرېدل جدی او لرې ځای نه جدی عقاید و جهان مخ ته چې به کوم رش و کوم خلکو به وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بند شوي دي. هغه خلک خدای پیغمبر سوي زما امت ماله ولې نه راځي، زما امت ماله ولې نه راځي. الله به وایي زما کور ته زما امت زما بندګان ولې نه راځي. طوافونه بند دي، مخصوص کسان دي. زما نور دا زموږ د اعمالو وجه ده. زموږ جوماتونو کې عبادت هغسې نشته. رمضان ته ګورو زموږ عبادت ته ګورو، یو کس هلته ولاړ دی، بل دلته ولاړ دی، بل دلته ولاړ دی. کورونو کې خلکو تراویح شروع کړي، په خپلو کورونو کې ختمونه بند شو. زموږ د اعمالو وجه ده. زموږ رب زموږ نه خفه دی، اسم نشته. موږ نه خپل رب خفه شوي دی، موږ نه خپل رب خفه دی. رب دې زموږ نه خوشحاله شي. دعا کوي چې خدای ظالم نه دی، خدای پاک ظلم کوي. خدای ټول زموږ د ګناهونو نتیجه ده. زموږ ګناه الله معاف کړي. امت مسلمه له دعا کوي چې خدای دا وایرس تا کرونا ختم کړي او زموږ حرمین الله واپس آزاد کړي. انشاءالله کوشش وکړئ خدای ته وجاړئ په دې شپو کې، الله ته زاري وکړئ. بچي پاسوئ، زنانه پاسوئ او لیلة القدر ډېره قیمتي شپه ده. بل صدقه فطر خبره ده، سرسایه 100 روپۍ تقریبا، پاو کم 2 کیلو اوړه یا پاو کم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت. دا صدقه فطر دا بهتر ټیم یې خو هغه دی چې سړی د اختر منزله ځي ورکړي، خو مخکې په څوک ورکوي ورکولی شي. د هغې مسایل به انشاءالله ما ته خو چا وی 80 روپۍ کېږي او څوک 100 یا د احتیاطاً 100 روپۍ تقریبا جوړېږي. او نور دا صدقه فطر مسائل انشاءالله بله جمعه پکې راځي، هغې کې بیان به وکړو. دعا وکړئ الہ العالمین ته زموږ نه راضي شې، زموږ معاف کړه، زموږ معاف کړه، زموږ پریشانۍ الله په خوشحالو بدل کړي. الله چې چا ته څه ټینشنونه دي، چا ته څه پریشانۍ دي، خدای ته زموږ رب تا ته مرستې وکړي. رمضان مقدس میاشت ده، الله د جمعې مبارکه ورځ ده خدای، او جمعه کې مې یو وخت دی چې الله دعا قبلې. الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي، زموږ د بچو پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي، الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي، بچي جوړ کړي، کور اهل و عیال لم شفا ورکړي. الہ العالمین د رمضان دا روزې قبول کړي. خدای د شپې د عبادت توفیق راکړي، الله ته د شپې د عبادت توفیق راکړي. خدای موږ لیلة القدر شپې عبادت نصیب کړي، الله ته نصیب کړي، زموږ الله ته زموږ نصیب کړي. الله که زموږ نه څه بیا د بې شوي په دې رمضان میاشت کې راته معاف کړي. الله راته معاف کړي. الله ټول امت مسلمه چې دې پسې ګناه نیولي ده معاف یې کړي. الله ستا بندګان دي خدای، ستا بندګان دي ته معاف کړي. ستا بندګان دي ته په خپلو بندګانو مهربانه الله ته معاف کړي. خدای چې کوم مسافر وروڼه دي اکثر زموږ دا بیان اوري بهر ملکونو کې غریبانان د دې وایرس د وجې په کوټو کې بند پراته دي، د هغې د مزدورۍ درک نه لګي. الله ته د هغې مل شي، الله حفاظت یې نصیب کړي. دومره مسافر د خپل وطن نه بعد په نورو وطنونو کې حفاظت یې نصیب کړي، برکتونه یې نصیب کړي، پریشانونه یې وساتي. چا بچي نه خدای نارینه اولاد ورکړي. خدای که د چا رښتیني صالح دیندار رشتې ورکړي، که مردگان وفات شوي مغفرت یې نصیب کړي. حاضره جمع چې څومره راغلي مغفرت یې نصیب کړي. ډېرو دوستانو موږ ته دعاګانې ویلي دي
چا په ټلیفون کې داسې الله چې چا څه دعا غوښتې ده تا ته معلومه ده او تا ته خلک معلوم دي دعاګانې قبولې کړي کم مسافر چې د لرې د ځای نه زموږ د جومات لمانځل راځي په یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي خوشحالۍ والا ورکړي زموږ د محلې او د دې کلي خلک چې د مېلمنو کوم خدمت کړي د هغې هم د هغې اجر او برکتونه ورکړي خدای چې چا په زړه کې څه حاجات یې خدای پوره کړي خدای حاجات یې پوره کړي خدای مشکلات په خوشحالو بدل کړي د رمضان د رجوع توفیق نصیب کې او چې کوم مونږ ولې قبول کې چې کوم بکی بیمارات نه روجي نشي نه ولې او فدیه ورکړي خدای ته د عظیم اجر او ثواب او برکات نصیب کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا